زمزم اوبه څنګه پیدا شوې؟ آیا تاسو پوهېږئ چې د مکې په هغه وچه او بې اوبو سیمه کې چې نن او د زمزم مبارکې اوبه څنګه پیدا شوې؟ اوبو د پیدا کېدو کیسه د یو ماشوم یوې مور او د الله تعالی په قدرت باندې د مکمل باور سره تړلې ده. دا یوازې د اوبو کیسه نه ده، دا د حضرت حاجر رضیالله عنه د صبر، قربانۍ او توکل کیسه ده. راځئ چې د زمزم د اوبو اصلي کیسه واورو. د مکې وچه سیمه د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې مکه داسې ښار نه و لکه نن چې یې وینو. هلته شنه باغونه او د اوبو لویې سرچینې نه وې، یوازې یوه وچه او پراخه سیمه وه. د الله تعالی په حکم حضرت ابراهیم علیه السلام خپله مېرمن حضرت حاجر رضیالله عنه او د هغې ماشوم حضرت اسماعیل علیه السلام هم په دغې سیمه کې پرېښودل. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا ته روان شو. حضرت حاجر رضیالله عنه ترې پوښتنه وکړه، موږ په دې بې اوبو دوخته کې ولې پرېږدې؟ خو حضرت ابراهیم علیه السلام چوپ پاتې شو. هغې بیا پوښتنه وکړه، آیا الله تعالی تا ته د نکاح حکم کړی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام وویل هو. نو حضرت حاجر رضیالله عنها وویل، یا الله تعالی مونږ نه ضایع کوي. دا د هغې د ایمان او توکل یوه ډېره لویه بېلګه وه. د اوبو لټون څه وخت وروستو د حضرت اسماعیل علیه السلام تنده زیاته شوه، اوبه ختمې شوې. مور د خپل ماشوم لپاره د اوبو په لټون کې شوه. هغې د صفا غونډۍ کتل خو اوبه یې ونه موندلې. بیا د مروه غونډۍ ته وخته، هلته هم یې اوبه نه وموندلې. هغې د صفا او مروه ترمنځ 7 ځله منډې وکړې. نن مسلمانان د حج او عمرې په مهال هم دغه عمل تازه کوي. ویل کېږي چې هم دغه ځای وروسته د زمزم په نوم مشهور شو. د زمزم اوبه د زرګونو کلونو داسې د مسلمانانو لپاره دا کیسه درته خوښ شوې وي او نو شیر یې کړئ او د نور اسلامي ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.